دا یو بل سوال دی چې یوې زنانه د خپل خاوند نه د طلاق مطالبه وکړه، خاوند ولا طلاق نه ورکوي خو بیا هم مجبوری کې د ښځې طلاق ورکو، نو وس د زنانه د مهر مطالبه کوي، نو په دې باندې مهر شته او که نشته، مهر به ولې ورکوو او که نه به ورکوو. ښه جي، اول خو اولنۍ خبره دا ده چې الله تعالی دې زمونږ په رشتو کې برکت واچي، الله تعالی دې زمونږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي، الله تعالی دې زمونږ رشته د طلاق ته نه ور رسي. خو که یو رشته نه جوړیږي، کور روانیږي، نو بیا صورت او شریعت اجازت ته طلاق ورکړی دی، طلاق ته وکړی شي او بیا که بل ځای رشته کېږي نو هغې دغه وشي. ښه، اوس په دې صورت کې زنانه طلاق غواړي، نو خاوند ته اختیار دی چې دې طلاق ورکوي او که نه ورکوي. که په دغه ځای کې دا خاوند دا مطالبه وکړي چې یاره زه خو به صحیح د تا به طلاق درکم، خو ته به زمانه د مهر مطالبه نه کې، مهر به زمانه نه غواړي، صحیح شو، یعنی دا ښځه خلع کولو غواړي. خلع صورت دا دی چې زه به تاله د نور مال هم درکم خو ما پرېږده، یا صرف او صرف په طلاق راضي شي، دغه شان دا د خلع صورتونه دي. نو په دې صورت کې په زنان بیا به د سړی چې دی د زنانه له مهر نه ورکوي، زنانه له به مهر نه ورکوي، ځکه په دغه ځای کې دا خبره وشوه چې زه ستا نه مهر نه غواړم، الټه مال در کوم، یا داسې څه صورتونه جوړ شي طلاق مال راکړه، نو دا د خلع صورتونه شو. په دغه صورت کې بیا به مهر نه ورکوي. خو که ها خبره نه ده شوي، هېڅ اظهار د مهر نه دی شوی، هېڅ خبره یا ذکر په دغه ځای کې د مهر نه دی شوی چې یاره ماله به مهر راکې نه به راکې، هېڅ ذکر نه دی شوی، خو بس طلاق وشو، نو بیا دا د مهر چې دی دا د زنانه حق دی، دا به ولې بالکل ورکوي. صورت باندې بالکل ځان پوهه کوي. صورت دا شو چې کله زنانه د طلاق مطالبه وکړي، نو خاوند له پکار دا دی چې دا خبره پکې وکړي چې زه به تاله مهر نه درکوم. که دغه ځای کې مهر معاف شو، نو دا بیا د خاوند لپاره دی، خاوند چې پیسه کوي په دغه ځای کې زنانه لپاره بیا څه حق نشته. ټیک شو جي. ښه، بل خبره دویمه چې کم ځای کې ذکر نه دی شوی، په دغه ځای کې بیا دا مهر چې دا به د زنانه حق دا به زنانه ته ورکولی کېږي. صحیح شو جي. جزاک الله خیر.